أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة نحل شروع ده. ويوم من اذكر يوم آيات کا غورزا نبعث چراپور تبکو منگا من كل امت ده هر امتنا شهيدا یو گواه یعنی رسولا یو رسولا چه گواهی بکی پا تبلیغ بانده چه مادی تا تبلیغ کرده ثم بیا لا یؤذنو اجازت بانشی ورکوله اجازت دا عذر للذین دا پاردا کسانو کفرو چو کفر کرده ولا هم نبوی دی یستعتبون منا یرجعون الى الدنیا چو واپس کڑشی دنیا تا فیتوبون پس بیا توبو باس دس بنی یستعتبون منا یرجعون الى الدنیا فیتوبون چو واپس کڑشی دنیا تا بیا توبو باسی داس بنی پورز دا قیامن وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَرْكَرَ چُوگوری اغا کسان ظلمو چی ظلمی کردے نے کفر کردے العذاب عذاب لرین جہنم گوری فلا يخففو پس پک بنکڑشیان هم ددین دا عذاب ولا هم او نبوی دی ینظرون چی محلت ورکڑش ینظرون منا یمحلون چی محلت ورکڑشی دیتا دا سب بیانیا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَرْكَرَ چُوگوری اغا کسان اشرکو چی شرکون کردے یوم القیامت پورز دا قیامت سوکو گوری شرکاءهم معبودان خپل بوتان خپل گوری قالو نوی بدا عبیدین ربنا یا رب زمونگا هؤلاء دا بوتان چی دی شرکاؤنا معبودان زمونگ دی الذین داغ بوتان دی کننا چی و مونگا ندو عبادت کول مونگا من دونی کا بغیر ستانا یعنی مونگ تا دی امر کڑیو پا عبادت باندے چی مونگ تا عبادت کویا بوتانو امر مونگ تا کڑیو فالقو پس رد بکی دا بوتان الیہم دی عابدینو تا القول خبر د دې جواب باور کی د دې د خبره قالوا لهم دا مقدر ده ورتبوا ايدي لرا عابدين تا انكم يقينا تاسو چې لکاذبون خامخ دروغ جنې دروغ وای ما دعوناكم من خطاست عبادت نه در کړي لا عبادتنا ما دعوناكم من خطاست دعوت نه در کړي لا عبادتنا عبادت زمونتا والقو پیش بکی دا مشرکان وړاندې بکی الالله الله تبارک وتعالى ته یومئذ په دغه ورځ باندې السلام منا الصلح صلح به وړاندې کی دا عابدین گردن نهاد بشي تابعدار بشي عاجزی بکی خود په کار به ناراضي رب کریم فرمای وضل منا یغاب غائب بشیانهم د دینا ما هغه بوتان کانو چې ودی یادی دی په دغه زمانہ کې افترون ځان نه جوړیا مشغول بشي په ځانونو خپل باندې دا بوتان بتینه ورکشي الذين كسان كفروا چ کفر کړي دي وصد منع الناس من کړي دي خلق عن سبيل الله دلار د الله نه رب کریم فرمای او کسان چې خلق دلار د الله نه من کوي زدناهم زیاد بکو دي لره پورز د قیامت کی عذابا عذاب فوق العذاب د پاس د بل عذاب یعنی ماران او لړمانان دا وغیرہ زیاتی عذاب په دې باندې ملاویږي دیتا بما په سبب د قانون چودي یفسدون فساد به کول په دنیا په دنیا کې بالکفر په کفر سره و یوم ما نذكر یوم یاد کا غرز نبعث چ راپورت وکومغه فی کل امه په هر امت کې شهید یو گوا پیغمبر د قومه داعی د قومه علیهم په باندې من انفسهم چې د نفسونو د دینه گواہی کون کے برا پورتا کو چی دی تبلیغ کرده دیتا کل چی دا قوم منکرین شی دا شہادت او گواہینا وجئنا بکا رابولو منتالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هؤلائی پا دی امتونو انبیاء بانی شہیدن گواہ دا پاسا دی دا پاسا بطا گواہیو کی چاہو دی پیغمبرانو دی تا تبلیغ کرده خودی ندے منلے رب کریم فرمائی ونزلنا نازل کرده منگ دی قرآن کریم لرا نجمن بار بار نازل کړي مونږ نزلنا معنا بار بار نازل کړي مونږ نجمن تدریجن علیک پتا باندې کتابه کتاب لرام تبیانن پار کوم د قرآن کې چې وضاحت دی بیان دی لكل شی د هر یو شینا د ضرورتو د دیننا وهدن او د هدایت دی د قرآن کریم او رحمتن او رحمت دی او بشرا او زیر دی د قرآن کریم للمسلمین د پاره د مسلمانانو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى یامر امر کیفیه پدغ قرآن کی بالعدل بالانصاف بالعدل من بالانصاف په انصاف باندې امر کیا ابن عباس والعدل بالتوحید وعدل مراد توحید دی په توحید باندې امر کوي او احسان مراد اداء الفرائض والاحسان او په احسان باندې معنا اداء الفرائض پادا کولو د فرایض باندې
یا احسان معنا بل انسان سره احسان کول، یا عبادت ادا الفرائض شو. یا احسان نه مراد اخلاص فی التوحید، اخلاص په توحید کې، ریا نه ځان ساتل. یا مقاتل صاحب د احسان معنا کوي، مقاتل صاحب د احسان معنا کوي العفو عن الناس، چې عفو کوي د خلقنا. پیغمبر علیہ السلام ویا د عفو کوونکي چې د هؤلاء دغه کسان من امتی قلیلا، هؤلاء من امتی قلیل، زما په امت کې ډیر لږ دي دا خلقو ته چې عفو کوي. نو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى یامر امر کوي فيه په قرآن کې بالعدل بالانصاف، په انصاف باندې، والاحسان او په احسان، و ایتاء او په امر کوي په دې باندې په ورکولو باندې، و ایتاء ذل قربا خاوندان د قرابت لرا ان خپلوانو لرا حق دري، یعنی صله رحمی ور سره کوا. وینها منکی تاسو نه، منکی تاسو لرا عن الفحشاء د فحشاءنا، یعنی زنا شو. فحشاء هغه ګناه ته ویل کیږي چې غلبې د شهوت نه پیدا کیږي پیخیږي. والمنکر منکی تاسو د منکر نه، منکر قتل شو چې غلبې د غضب نه پیخیږي دا ګناه قتل شو وغیرہ. والبغي الكبر، بغي مراد الكبر والظلم، منکی تاسو لره بری تعالی د کبر نه، د تکبر نه، د ظلم نه. غلبې د وهم نه پیخیږي، شی د نطفه نه پیدا ده، من نطفه منتن، هغه بدبویدار نطفه نه پیدا ده. بیا تکبر پکې راز مشي کوي، د کبر مزل کوي، د کبر انداز کوي، نو دا قمقل ده، د دې واهمه بیا خرابوي. نو منکی تاسو بری تعالی د کبر نه، والبغي کبر او د ظلم نه. یعظکم وعظ کوي تاسو لره بری تعالی په دې قران کریم باندې، هذه الاشیاء سته، په دې شپږ شیزونو باندې. کوم شیزونه د په دې آیات کې چې بیان شو، امر په عدل باندې، احسان شو، او خپل خپلوانو ته خپل حق ورکول، او د زنانه ځان ساتل، او د منکر نه او د بغي نه. ولی لعلکم دې لپاره چې تاسو تذکرون پن واخلی تاسو. واوفوا او وفا کوي بعهد الله، په وعدو د الله باندې، یعنی دلته وعده نه مراد عهد نه مراد قسم ده. اذا عهدتم کله چې وعده وکړئ، کله چې قسمونه خورئ. ولا تنقضوا مماتوي تاسو الايمان، دي قسمونه را دي عهدونه را مماتوي. بعد توکیدها، بعد تشدیدها، رست د مضبوطولو نه ځان محانس کوي بیا. وقد په تحقیق سره جعلتم الله ګرځولي تاسو الله تبارک وتعالى علیکم په ځانونو خپلو باندې، فزانونو خپلو باندې کفیلا معنا شهیدن بالوفا، گواه په وفا باندې. الله تاسو په ځان خپل باندې گواه کړی، بیا مما توي د گواه لرا. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يعلم علم لري ما پس تفعلون چې تاسو کوي. اوس ضرب الله مثلا لنقض العهد، مثال بیانې بری تعالی د ماتوالي د واده. یو مثال ورکي، مکه کې یو زنانه وا ریتطو بنت عمر، ډیره قمقله و لیونه و، تار به جوړولو، سرخه دای لاس کې نیولو، اوګدل به تار به اوګدل تر مازیګر بشو، ډیر تار به جوړ کو، بیا به شروع شو، واپس به دا تار کولاولو. نو هغه ته بیا ویل کېده ریتطو الحمقاء، قمقله ریتا. وګوره تر مازیګر پورې ځان ستړی کی، بیا هر څه واپس کولاو کی. نو الله تبارک وتعالى وی تاسو ته دی ریتۃ الحمقاء پورې خان دی تاسو، نو تاسو هم دغه شی الله سره وعده کوي، بیا وعده ماتوي. نو دا زنانه هم دا کار کوي، دا تار جوړ کی، واپس وران کی، کولاو کی. تاسو چې کوم یا دین زیات ځکه چې دا زنانه خو دنیوي دا تار خراب کی، تاسو چې وعده ماتوي ځان ته آخرت خرابوي، ډیر قمقل تاسو د دین زیاته. نو ولا تکونو مکیږئ تاسو خلقو په ماتوالي د واده کې، کلتی پشانت دا غزنانا نقدت چې واپس ماتولو، واپس کولاولو غزلا ورشل خپلا، واپس به وس پړل غتارا، من بعد قوت نستد قوتنا، اول به تار جوړ کو، بیا به انکاسن ټوټه ټوټه کو، واپس به کولاولو.
نو رب کریم فرمایي داسې وعده مه ماتوئ تاسو لکه څنګه چې دې زنانه به تار جوړ کو واپس به کلاو کو تتخذون نیسئ تاسو ایمانکم قسمونه خپله دخلا معنا فریب یا خیانت چل او دوکې دپاره قسمونه کوئ بینکم په منځ خپل کې ان تکون معنا الی ان تکون دې دپاره چې شی تاسو یې قریشیانو امة یو جماعت من اربع معنا اکثر مالن مال د مالنا من امة د ډلې د مؤمنانو نه نو دا ځکه مؤمنان پرېږدئ چې مونږ زیات شو دې کافرانو ته لاړ شو او دا مؤمنان پرېږدو زمونږ ډله زیات شي نه دا کار مه کوئ انما یقینا خبر دادا یبلوکم الله ازمای تاسو الله تبارک وتعالی امتحان کوي بری تعالی په تاسو باندې به په دې کثرت باندې زیاتوالی د مال باندې ولا يبينن خامخ په تاکید سره بیان بکی لكم تاسو لره الله تبارک وتعالی کله یوم القیامت پورز د قیامت ما غس کنتم چې وای تاسو فيه په دې کې تختلفون اختلاف کولو تاسو په دنیا کې بیا به پورز د قیامت تاسو ته پته ولګي ولو شاء الله کچری را د شوی د بری تعالی لجعلکم خامخ به ګرځوري وای تاسو لره امه واحده یو په یو دین باندې باری تعالی مخکې نه چا کړی دی پته واغې ته چې دا به ایمان نه راوړي لیکن یضلو ګمراه کوي باری تعالی من یشاء چا لره چې اراده وشي ویهدي او هدایت ورکوي من یشاء چا لره چې اراده وشي ولتسألن خامخا په تحقیق سره تپوس به کولی شي حساب کتاب به کېږي خانه ولتسألن خامخا تپوس به وکړی شي عما د هغه څه نه کنتم چې وای تاسو تعملون کوم عمل مو کولو ولا تتخذوا من نیسئ تاسو ایمانکم قسمون خپل دخلا من خديعة وفسادا دوکا و فساد مکر و چلا بینکم په منځ تاسو وان فعلتم کچره داسې مو وکړو دوکه باز یې دوکې مو ورکړه تاسو مؤمنان لره اسی دوکې د پاره قسمونه مو خوړلو فتزل معنا پس او بخویږي قدمون ستاسو د اطاعت د اعلان بعد ثبوتها رست د مضبوط والنا وتذوق السوء وبسكي تاسو السوء عذاب لرا بما په سبب دا وسصدتم چې من کول تاسو خلق لرا عن سبيل الله دلار د الله ولكم تاسو د پر عذاب دی عظیم لیا ولا تشتروا ما خلی تاسو بعهد الله په ماتوالي د الله باندې ثمنن پیسې قليلا لک دا کافرانو مؤمنانو ته ویل چې زموږ دین تراشه پیسې درکو آیات نازل شو ولا تشتروا ما خلی تاسو بعهد الله په ماتوالي د الله ثمنن پیسې قليلا لگا انما یقینا خبر دا عند الله پنځ د الله چې ثواب دی هو خير لكم دا غره د تاسو لرا من ثمن قليل د پیسې لګونه دا غره د ثواب ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهه گیا ما عندكم غچ پنستا سودی ينفدو منا يفني فنا کیږي دا دنیا دا مالداری تاسو دا بنگلې دا اموال دا به ختم شي وما عند الله غچ پنس د بری تعالی دی من الثواب د ثواب نه باقی پاتې کیدون کړي لکه بل باقیات الصالحات بری تعالی وي باقی پاتې کیدون کړي دا نیک اعمال قران کریم شو وغیرہ د دې تلاوت کوي مونږ کوي دا نور ار سبب فانی شي ولا نجزين الذين خامخ پتا کی سر الله وي جزاء ورکم الذين وكسن صبروا چې صبر کړي على وفا باندې اجرهم اجر د دې بوي په اخرت په اخرت کې به احسن ما خستاغه كانوا چې يعملون عمل به کولو خسته بدله بدی ته ملاو شي من هغه څوک عمل چې عمل کوي صالحا نیک من ذکر نری نوي او انثى ک زنانه وي سړی وي ک خزه وي نیک عمل کوي او هو مؤمن حال د مؤمن وي رب کریم فرمای فلنحيينه پس زرد چې زندگی به ورکو دغه انسان لره دی مؤمن خزي لره او دی زنان او دی سړی لره دی دوه لره با زندگی به ورکو حیاتن زنده سي زندگی طیبه معنا خسته زندگی پاک زندگی سعید بن جبیر عطا سے وہ الرزق الحلال رزق حلال بورکو حسن سے وہ هي القناعت قناعت بورکو پر لګو پیسو باندې به هم قناعت کوي مجاهد سے وہ هي الجنه جنت بورته ورکو ولنجزينهم خامخ پتا کی سرج بدل بورکو اجرهم اجر دي باحسن ما غرغا كانوا چودي يعملون کوم عمل به کولو فاذا قرات القران اردت قراءة القرآن کله چې اراده د قرات د قرآن کې قرات لولي من اردت قراءة القرآن اراده د قرات د قرآن کې نو فاستعذ پس پناه غواړه بالله د الله په ذات سره یعنی په مانځ کې وغیرہ
فقل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا سوایا بالله د الله په ذات سره من الشیطان د شیطان رجیم رټل شوی نه پناه غواړه ځکه چې دا رذیل وسوسه چې دا اعوذ بالله کله چې تلاوت شروع کین او اکثر علما ویا دا سنت قبل القراءات او یو قول د ابو هريره سے وی بعدها رست خو اکثر وی چې مخ کې تنه سنت تا انه یقینا دا شیطان چې لیس له نه دی د شیطان لره سلطان س غلبه س طاقت نشتا علی الذین پاکسانو باندې امنو چې ایمان راوړل او على ربهم پر خپل باندې يتوکلون توکل کوي پدی باندې غلبه نشتا انما یقین خبردار سلطانه غلبه د شیطان طاقت د شیطان وسوسه اچي على الذين پاکسانو باندې يتولونه چې دوستانی کوي د شیطان سره نه اطاعت د شیطان کوي والذین وکسان هم دی به په سبب د شیطان مشرکون شرکون کړي مع الله د الله سره نو دی باندې به طاقت رسي و اذا ورکل بدلنا چې بدل کړو مونږ